پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راغی ورته د الله رسوله داسې یو عمل درته وښایه چې بس هغه غټ عمل یو داسې جنت ته پې لاړ شم د الله رسوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل خپل اخلاق ته درست کا ورته د الله رسول داسې یو غټ عمل درته وښایي چې جنت ته پې لاړ شم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل خپل اخلاق دې درست کا. صحابي ورته د الله رسوله داسې یو غټ عمل درته وښایي غټ عمل چې زه پې جنت ته لاړ شم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل خپل اخلاق دې درست کا. محترمو موږ ته د خپل اخلاق د درستګۍ ډېر زیات ضرورت دی. یو سړی به 14 به پاس کړي PhD به یې کړي ډېر تعلیمونه به یې کړي لیکن په اخلاقي طریقې سره د یو خپل مشر سره د خبرې کولو چل به ورله نه ورځي. خپل مور احترام پکې نه، د خپل پلار احترام پکې نه، د خپل مشرانو د خپل استادانو ادب او احترام پکې نه، نو که دی د 5 په دی 10 پاس کړي او د 10 په دی 14 پاس کړي نو آخر فایده یې څه شوه؟ تعلیم خو خلک دی له غواړي چې سړي کې اخلاق راشي، سړي کې کردار راشي، سړي کې ادب راشي، په سړي کې احترام راشي، په سړي کې د خپل مشر احترام، د خپل کشر شفقت په ده کې راشي. نو چې دی تعلیم وکړي او داسې څیزونه په ده کې رانشي نو داسې تعلیم د سر اخري په داسې تعلیم سړی کوي څه